بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه سبق نمبر 209 دی او الدرس الرابع والخمسون سلور پنځوستم نمبر درس شروع دی. نن به انشاءالله مونږ په سلور پنځوستم نمبر درس کې اولنې سبق وایو او ضروری قواعد به وایو. ضروری قواعد دا ځکه مونږ اول زده کوو چې دا بیا اخوا په سبق کې استعمالیږي، نو د دې وجې نه مونږ دا مخکې استعمالو، دا مخکې زده کوو. نو مونږ ته وایي چې په عربی ژبه کې د لسو پورې عدد او معدود قاعده، د لسو پورې د عدد او د معدود قاعده. ګوره یو عدد وي یو معدود وي. ګوره دا تین چې دی کنه، تین دا عدد دی، تین څه شی دی؟ عدد دی. او اقلام قلمونه چې دی کنه، قلمونه دې ته معدود وای، ایک ته عدد وای، او ایک او کتاب یا قلم، نو دا ایک چې دی دې ته عدد وای او د قلم ته معدود وای. اوس زه وایم دو قلم، نو دا دو ته عدد وای او د قلم ته معدود وای. دغه شان تین قلم، نو دا تین عدد دی، دا قلم معدود دی. یا تین کتابیں، نو دا تین عدد دی، دا کتابونه دا معدود دی. دغه شان چار طلبا، چار طلبا، چار طالب علم، نو دا چار چې دی دا عدد دی، دا طالب علم معدود دی. امید دی تاسو په عدد او معدود پوه شوي یئ. نو ځکه موږ ته وایي چې په عربی کې د لسو پورې عدد او د معدود قاعدې، د عدد او د معدود قاعدې. نو اوله نمبر قاعده دا ده چې په عربی ژبه کې د یو او دوو د پاره عدد نه استعمالیږي. په عربی ژبه کې د ایک د پاره عدد نه استعمالیږي او د دو د پاره عدد نه استعمالیږي. د دو نه زیاتو د پاره بیا عدد استعمالیږي. ټیک شو جی. بلکې د معدود ما تاسو ته معدود د قلمونو ته وایي یا کتابونو ته وایي یا رجال ته وایي یا دغه شان رجال سړو ته کنه، دغه شان یا طلاب ته وایي، طلبا طالب علمان، نو هغه ته معدود وایي. بلکې د معدود د مفرد واحد ټیک شو، واحد د واحد او تسنیه یعنی دو. بلکې د معدود مفرد او تسنیه په شکل کې دا عدد بیانېږي. لکه معدود قلم دی کنه، نو یو ته قلم وای په عربی کې او دوو ته قلمانی وای، قلمانی. د دوو نه بیا زاد ثلاثه اقلام، خمسه اقلام، سبعه اقلام، ثمانیه اقلام، عشره اقلام. نو دغه شانتی بیا عشره وغیره دا عدد شو او اقلام ولا معدود شو. نو مونږ ته وایي چې د معدود ایک او دو، نو دا معدود په شکل کې به ایک او دو دا بیانېږي. لکه قلم دا معدود دی، نو یو قلم د پاره به واحد قلم نه استعمالیږي بلکې صرف قلمون به استعمالیږي. قلمون دا یو قلم شو. او د دوو د پاره به ثمانیه قلم نه استعمالیږي بلکې استعمالیږي به قلمانی. یو د پاره قلم، دوو د پاره قلمانی. ٹھیک شو. او بیا د دریو د پاره بیا به عدد استعمالیږي. د ایک د پاره د یو معدود د پاره قلم دغه عدد نه استعمالیږي او د دوو معدود د پاره دا دوه اوس معدود دي. ٹھیک شو. دا ما سره یو عدد دی، دا ما سره یو معدود دی، معدود قلم یو معدود دی. نو د دې لپاره به واحد ورسره نه استعمالیږي، واحد قلم داسې به نه استعمالیږي. او د دوو د پاره به تسنیه قلمانی داسې به نه استعمالیږي بلکې صرف یو. قلمون معنا ده یو قلم، قلمانی معنا ده دو قلمونه، کتابون معنا ده یو کتاب، کتابانی معنا ده دو کتابونه، رجل معنا ده یو سړی، رجلانی معنا ده دو سړي، طالبون معنا ده یو طالب علم، طالبانی معنا ده دو طالبان، مسلمون معنا ده یو مسلمان، مسلمانی معنا ده دو مسلمانان. ٹھیک شو. نو ایک او دو د پاره به ورسره واحد او تسنیه نه لګیږي، عدد به ورسره نه لګیږي بلکې د معدود په شکل کې به ایک او دو لیکل کیږي. صحیح شو جی. امید دې پرې باندې بتا سو پوه شوي. اوس راځو مونږ ته وایي چې د معدود د مفرد او تسنیه په شکل کې دا عدد بیانېږي. لکه کتابون، دا کتاب چې دی دا یو عدد دی، دا یو معدود دی، معدود. نو کتابون معنا ده یو کتاب. ٹھیک شو. دا یو کتاب. کتابانی دا معدود دی، نو د معدود تسنیه دو به په داسې شکل کې راځي. د معدود واحد چې دی هغه به په دې کتاب په شکل کې راځي او تسنیه به کتابانی په شکل کې راځي. نو کتابانی معنا دو کتابونه، قلم معنا ده یو قلم، قلمانی معنا ده دو قلمونه.
ٹھیک شو اوس درته وای البته دا عدد چې کنه عدد د معدود نرسته د معدود نرسته تاکید د لپاره استعمالېدی شي لکه عندي کتاب واحد خو دا واحد چې کنه دا د کتاب نه مخکې نشي لیکلی ما سره یو کتاب دی عندي معنی ما سره کتاب واحد معنی یو کتاب دی عندي کتاب واحد ما سره یو کتاب دی نو دا د تاکید د لپاره استعمالیږي که ته سره ووایې چې عندي کتاب ما سره یو کتاب دی او که ته داسې ووایې چې عندي کتاب واحد نو د دې معنی هم د ما سره یو کتاب دی ټیک شو خو دا واحد ورسره د تاکید د لپاره استعمال شو د ډېر زورنې لپاره استعمال شو د دې معنی بیا داسې راځي عندي کتاب واحد ما سره هم یو کتاب دی ما سره هم یو کتاب دی دویم را سره نشته هم یو کتاب را سره دی نو دلته کې تاکید استعمال شو ما سره هم یو کتاب دی اوس وایي عندي كتابان اثنان عندي كتابان اثنان دا اثنان عدد دی دا عدد همیشه د دې معدود نه مخکې استعمالیږي خو د واحد او تثنیه لپاره عدد نه استعمالیږي نو که چېرته عدد استعمالیږي که نه د واحد لپاره او تثنیه لپاره نو د دې واحد معدود نه به وروسته استعمالیږي د واحد نه ګوره د واحد نه وروسته د یو معدود نه وروسته واحد استعمال شو او د دوو معدودو نه وروسته د معدود عدد استعمال شو نو دا د تاکید لپاره استعمالیږي ګینې صرف دومره ویلې عندي کتابانې ما سره دوه کتابونه دي ٹھیک شو او که ته ووایې چې عندي کتابان اثنان ما سره هم دوه کتابونه دي د دوه نه زیات را سره اړول شته دی نه ٹھیک شو دا د تاکید د لپاره بیا استعمال شو نو عندي کتاب واحد ما سره هم یو کتاب دی عندي کتابان اثنان ما سره هم دوه کتابونه دي عندي قلم ما سره یو قلم دی نو داسې معنی ده ما سره یو قلم دی او که ته داسې وایې چې عندي قلم واحد عندي قلم واحد عندي قلم واحد ما سره هم یو قلم دی اوس که ته وایې ما سره دوه قلمونه دي نو ته به داسې ویلی شي عندي قلمان عندي قلمان ما سره دوه قلمونه دي او که ته وایې چې یاره ما سره هم دوه قلمونه دي زیات را سره نشته نو هغې دپاره بیا ورسره ته عدد هم وروسته استعمال کړه د قلم نه وروسته عندي قلمان اثنان عندي قلمان اثنان ما سره هم دوه قلمونه دي نو که چېرته د واحد او تثنیه دپاره ته عدد استعمالوې نو وروسته به ته د تاکید دپاره استعمالوې مخکې ته نشي استعمالولی بس مخکې همدغه قلم یو قلم قلمان دوه قلمونه دې دپاره د عدد ضرورت نشته او نه استعمالیږي په عربۍ ژبه کې خو که چېرته ته د واحد دپاره د یو قلم دپاره واحد استعمالوې نو د قلم نه به وروسته استعمالوې مخکې ته نشي استعمالولی که د دوو قلمانو دپاره تثنیه استعمالوې نو ته هغه د دې قلمانو نه وروسته استعمالولی شي مخکې ته نشي استعمالولی ضرورت نشته دی مخکې د واحد او د تثنیه دپاره د عدد نه وي په عربۍ ژبه کې ټیک شوه او بیا د دوو نه چې زیات شي نو هغې دپاره بیا عدد استعمالیږي وروسته په بله قاعده کې به وایو انشاءالله نو عندي کتابان اثنان ما سره هم دوه کتابونه دي اوس دویمه نمبر قاعده ده د دریو نه تر لسو پورې د عدد دپاره معدود همیشه جمع استعمالیږي تین دپاره چې کوم لکه چې عدد موږ سره تینی که نه ثلاثتو نو هغه دپاره به ته معدود چې دی که نه معدود قلمونو ته معدود وایي قلمونو ته معدود وای کمرو ته معدود وای سړو ته معدود وای د درې یا چې زیات وي چې درې وي یا زیات وي نو هغه ته معدود وای نو تا ته وای د دریو نه واخله تر لسو پورې د عدد د ثلاثتو عدد دی اربعتو عدد دی خمستو عدد دی سبعتو ثمانیتو عشرتو وغیره دا عدد دی او دین وروسته چې کوم قلمان کتبون رجال طلاب طالبات دا چې کوم استعمالیږي که نه نو دغه بیا دغه ته معدود وي نو د دریو نه تر لسو پورې د عدد دپاره معدود همیشه جمع استعمالیږي او د دې معدود په آخر کې آخري حرف به زیر وي زیر یعنی کسره وي ټیک شوه راځي لکه عندي عشرتو عدد دی عشرتو څه شی دی دا عدد دی او کتب دا د دوو نه چې زیات شي هغه ته کتب وایي یو ته کتاب وایي دوو ته کتابانې وایي چې د دوو نه زیات شي هغې ته کتبون وایي نو دا کتبون چې دی دا د کتاب جمع ده نو مونږ ته وایي چې د دریو نه واخله تر لسو پورې کم مونږ سره عدد دی که نه نو د دې عدد دپاره به دا چې کم معدود دی دا به جمع استعمالیږي نو ګورئ عشرتو کتبن
عشرة اقلام، عشرة رجال دغه شان، او اخیری حرف باندې به زیر راځي. نو دا زیر یو زیر تم وي، دوه زیرونو تم وي. ٹھیک شو؟ نو عندي عشرة كتب، عندي عشرة كتب، ما سره لس کتابونه دي، ما سره لس کتابونه دي. اوس وای عندي ثلاثه، دا ثلاثه موږ سره عدد دی، عدد دا څه شی عدد دی. او اقلام، اقلام دا موږ سره معدود دی، دیتا معدود وای. نو د معدود باندې یو خدا د درې دی کنه، تین دی، تین. نو موږ ته دلته څه وای چې د تین نه تر 10 پورې عدد د پاره معدود همیشه جمع استعمالېږي. نو دا معدود موږ سره دلته جمع دی، دا موږ سره د څه جمع دی؟ د قلم جمع ده. قلم یو قلم ته وای. او اقلام چې دی دا د دریو یا زیاتو ته وای اقلام. نو دا اقلام چې دی موږ سره دې ته معدود وای، جمع راز استعمالېږي. ها معدود جمع دی. نو موږ ته وای چې عدد موږ سره 3 وي کنه، 3. نو دا معدود چې دا به ول جمع استعمالو، او په د په اخیری حرف باندې به زیر راځي، یا یو زیر یا دوه زیرونه. نو عندي ثلاثه اقلام، ما سره 3 قلمونه دي، ما سره 3 قلمونه دي. ٹھیک شو؟ نو امید دې په دې باندې تاسو پوه شوئ. ګورئ داسې مونږ خو به اول داسې کوو چې ثلاثه، دا ثلاثه كتب، ثلاثه كتب. دغه شان اربعه كتب، بن. دغه شان دی ګورئ خمسه كتب. ٹھیک شو جی؟ نو ګورئ یو خو موږ سره معدود 3 دی، عدد موږ سره 3 دی. نو دا معدود به ور سره جمع استعمالېږي. ٹھیک شو؟ جمع. او مکسور یعنی کسره والا، زیر والا، اخیری حرف باندې به زیر وي. وګورئ بیا عدد موږ سره 4 دی او مؤنث دی. ٹھیک شو؟ نو دا معدود چې دی کنه، معدود دا موږ سره معدود موږ سره جمع او مذکر دی. په دې خبره ځان پوهیږئ، اوس هم پرې پوه یم. خمسه موږ سره عدد دی، عدد. ٹھیک شو؟ 5. او مکسور دی، نه مکسور نه، مؤنث دی، مؤنث دی. او دا معدود چې دی، معدود موږ سره جمع مذکر. ٹھیک شو؟ او مکسور. نو یاد وساتئ کله چې موږ سره د 3 نه واخله تر 10 پورې عدد راځي کنه، عدد. ٹھیک شو؟ نو د هغه لپاره خو به یو معدود موږ سره جمع راځي. ګورئ ثلاثه كتب، كتب دا موږ سره معدود دی، جمع دی. او مکسور دی، زیر به په اخره کې پکې راځي. صحیح شو؟ بل به داسې وي کنه، موږ ته مخکې قاعده کې وي چې کله موږ سره دا معدود جمع او مذکر وي کنه، نو موږ به ورسره دا عدد به ورله مؤنث راوړو، مؤنث. ٹھیک شو؟ دلته کې به اوس دا نوټ لیکلی دي، وایي هر کله چې معدود مذکر وي. نو ګورئ دا کتب دا معدود دی، مذکر دی. نو عدد به مؤنث راځي، عدد به ورله دا مؤنث راځي، ثلاثه كتب. ٹھیک شو؟ ثلاثه كتب به بیا استعمالېږي، لکه 4 كتب، 5 طلاب، 3 رجال. نو ګورئ دا 4 دا مؤنث دی، مؤنث دی، عدد دی، عدد. او دا کتبین چې دی کنه دا مذکر دی او جمع ده، جمع ده. او معدود دی، معدود. 5 دا موږ سره 5 دی، او دا مؤنث دی، عدد دی. او دا طلابین چې دی دا معدود دی، جمع ده او مکسور ده. نو موږ سره چې کله دا معدود جمع کنه، جمع موږ سره جمع وي، معدود مذکر وي او جمعي. معدود موږ سره د مذکر او جمعي کنه، نو دا عدد به ول مؤنث راوړو، عدد به مؤنث وي. ٹھیک شو؟ لکه ګورئ رجال چې دی کنه، رجال د 2 نه زیاتو سړو ته وایي، رجالین، رجال.
نو زه د دوو نه زیات دي که نه فرض که 3 سړو ته هم رجال وی 5 سړو ته هم رجال وی 10 سړو ته هم رجال وی نو دا رجال موږ سره جمع ده جمع او مذکر جمع هم ده مذکر هم ده ټیک شو جمع ده او مذکر ده معدود ورته وی دا موږ سره معدود دی شمارلی کېږي دا سړي ښه او نو د دپاره به بیا مونږ اوس راواخلو فرض که د ده لپاره مونږ عدد 3 اخلو چې مونږ سره 3 سړي دي نو بیا به مونږ دا ثلاثتو اخلو ثلاثتو رجال نو دا عدد به مونږ سره مؤنث راځي مؤنث دا به اله مؤنث راځي چې کله مونږ سره معدود جمع مذکر نو دا رجال جمع مذکر دی اوس به مونږ سره عدد مؤنث راځي ٹھیک شو دغه شان مسلمونه وګورئ مسلمونه دا د مسلم جمع ده مسلمونه د دوو نه زیاتو مسلمانانو دپاره استعمالیږي دوو نه زیاتو مسلمانانو دپاره مسلمونه استعمالیږي نو ته دلته کې راواخله ورله اربعتو نو وګورئ دا عدد ورله مونږ عدد ورله مونږ دغه راواغستو مؤنث راواغستو نو دا بوله دا عدد مؤنث دی اربعتو وګورئ اخره کې ګول تاله او دا معدود جمع مذکر ده نو چې کله معدود جمع مذکر که نه نو عدد به ورله مؤنث راځي معدود چې کله جمع مذکر عدد به مؤنث وي معدود چې جمع مذکر وي عدد به مؤنث راځي امید دی تاسو به په دې درس باندې پوه شوي یې د دې تاسو ځان سره سکرین شاټ واخلئ او ځان سره په کاپیانو کې ولیکئ او دا واورئ انشاءالله العزیز په سبق کې به دا تاسو بلکې په کتابونو کې نور کتابونو کې به هم دا تاسو له ډېره فایده درکوي راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام